خان ته څه اعتراض دی؟ د پاک فوج د موجوده سرلښکر د ملازمت وخت د روان کال نومبر میاشت په آخري هفته کې پوره کیږي چې ورسره سم د موجوده وزیر اعظم شهباز شریف حکومت دپاره د خپل دور د یوې مشکل ترینې فیصلې کولو اعلان کول دي چې را روان آرمي چیف څوک کیدی شي، ځکه چې د آئین آرټیکل 243 3 د مطابق صدر د وزیر اعظم په سفارش د سروسز چیفز تقرری کوي. یو رپورټ مطابق وزیر اعظم شهباز شریف د رواني یعنی ستمبر د میاشتې د آخري یا را رواني میاشتې اولنۍ هفته کې په دې حواله څه قسمه فیصله کولی شي. د آرمي چیف د تقرری دپاره خو روایت دا دی چې جی ایچ کیو یعنی جنرال هډ کوارټر نه د 15 سینیر ترین لیفټننټ جنرال فهرست د هغې د ذاتي کارکردګۍ د فایلونو سره وزارت دفاع ته لیږلی کیږي او هغې بیا وزیر اعظم ته لیږي چې هغه څوک کوم موضوع ګڼي د هغه نوم انتخاب او اعلان وکړي. په دې حواله وزیر اعظم سبکدوش یعنی ملازمت پوره کیدونکي آرمي چیف د وزیر اعظم سره غیر رسمي مشاورت هم کولی او خپل رائے ورکولی شي. په دې حواله په کال 2014 کې آرمي چیف جوړېدو والا جنرال قمر جاوید باجوا خپل 3 کاله وخت پوره کېدو کال 2019 نومبر کې ریټایرډ کېدو چې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان د اگست په میاشت کې دته 3 کاله نور پاتې کېدو توصیه ورکولو په اعلان سپریم کورټ لخوا د سروسز چیف دوباره تقرری د قانون سازی مطالبه وشوه چې په کال 2020 جنوري په میاشت کې د پارلیمنت په قانون سازی وزیر اعظم ته د هغه په ثوابدید سروسز چیفز مدت ملازمت کې د توسیع اختیار ورکړی شو، خو د ریټایرمنټ لپاره د عمر حد 4 کاله مقرر کړی شو چې په هغه حساب 1 کلن جنرال قمر جاوید باجوا د نور 3 کاله توسیع لپاره اهل دی او همدغه وجه ده چې د قمر جاوید باجوا د توسیع قیاس ارایان هم کیږي. خو په دې حواله د فوج تعلقات عامه په شمول نور ذرایعونه څو ځله ویناګانې شوي دي چې موجوده آرمي چیف په خپل وخت یعنی روان کال نومبر په میاشت کې ریټایرډ کیږي او توسیع نه اخلي. د ریپورت تر مخه د پاک فوج پوسټر او عہدیدارانو کې یوازې آرمي چیف نه بلکې جاینټ چیف اف سټاف کمیټي جنرال ندیم رضا هم ریټایرډ کېدو واله دی. د ریپورت تر مخه د نوي آرمي چیف اف سټاف یا چیرمن جاینټ چیف اف سټاف کمیټي د تقرری فیصله کې لیفټننټ جنرال عاصم منیر په ټولو کې سینیر دی، چاته چې د ستمبر کال 2013 کې 2 سٹار جنرال په عہده لیټ چارج اخیستی و چې له وجې د لیفټننټ جنرال په عہده 4 کاله دور په 20 نومبر هغه وخت ختمیږي کله چې آرمي چیف او چیرمن جاینټ چیف اف سټاف کمیټي دواړو ملازمت ختمیږي. په دې وجه دا فیصله د موجوده آرمي چیف ده چې د نوم په لیست کې شاملې یا نه. بهر حال یو بهترین افسر دی. جنرال عاصم منیر په جی ایچ کیو کې کوارټر ماسټر جنرال او 2 کاله کور کمانډر ګجرانوالا هم پاتې دی. په لیست کې په 2م نمبر لیفټننټ جنرال سایر شمشاد مرزا تعلق سند رجمن سره د یو بیچ سره تعلق لرونکو 4 امیدوارانو کې د ټولو سینیر دی. د جنرال سایر شمشاد مرزا کیریئر په فوج کې ډیر متاثر کن پاتې دی او تیرو وکاله کې په ډیر اهمو عہدو په ذمہداري تر سره کړې دي. لیفټننټ جنرال جوړېدو نه وړاندې د چیف اف جنرال سټاف جوړ کړی شوی کوم چې د په فوج کې د چیف اف آرمي سټاف نه دویم طاقتور ترین شخصیت جوړ کړو. په دې وجه د خارجي امور او قومي سلامتۍ متعلق اهم فیصله سازی کې شامل پاتې دی. د اخبار د ریپورت تر مخه د پوجي ذرایع په حواله لیکي چې لیفټننټ جنرال سایر شمشاد مرزا د چیف اف آرمي سټاف چیرمن جاینټ چیف اف سټاف کمیټې جوړېدو واضح امیدوار دی. لیفټننټ جنرال اظهر عباس څوک چې دا وخت په جی ایچ کیو کې چیف اف جنرال سټاف دی هم د لیست په 3م نمبر حصہ ده. جنرال عباس د انفینټری سکول کویټه کمانډنټ پخوانی آرمي چیف جنرال راحیل شریف پرسنل سټاف افیسر پاتې کېدو له وجې اعلی سطح شوي فیصلې د ډېر نږدې نه کتلې دي. مسلم لیگ نون د قیادت په شمول نور اعلی قیادت سره هم په دغه وخت کې د دې ملاقاتونه شوي دي. د آرمي چیف جوړېدو په منډه کې نېشنل ډیفنس یونیورسيټي صدر بلوچ رجمنټ سره تعلق لرونکي لیفټننټ جنرال نعمان محمود هم شامل دي. د کمانډ اینڈ سټاف کالج کویټه چیف انسټرکټر پاتې کېدو سره شمالي وزیرستان کې انفینټری ډیویژن کمان هم کړی دی. په کال 2019 کې لیفټننټ جنرال ترقی سره جی ایچ کیو کې انسپیکټر جنرال اف کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ټیکنالوژي تقرری او وروسته دسمبر کال 2019 کور کمانډر پیښور تعینات کړی شو. د کور کمانډر پیښور په حیث په داسې وخت کې چې امریکا د افغانستان نه فوج وستو پاک افغان سرحد باندې خاردار تار لګولو د عمل او سکیورټي نگرانی کړې ده. د آرمي چیف په امیدوارانو کې د بلوچ رجمنټ سره تعلق لرونکي لیفټننټ
لیفټیننټ جنرال فیض حمید هم شامل دی. د چا ذکر چې د ټولو زیات کیږي چې کله جنرال باجوا د لسم کور کمانډ کولو نو جنرال فیض حمید د جنرال باجوا سره بریګیډیر په حیث د چیف اف سټاف په حیث خپل ذمہ داری تر سره کړې دي. د لوجه جنرال فیض او جنرال باجوا د ډیر وخت نه یو بل سره پیژنګلو ده چې کله جنرال باجوا به تور آرمی چیف تقرری کېدا نو لیفټیننټ جنرال فیض حمید میجر جنرال د آرمی چیف جوړېدو سمو د پس جنرال باجوا جنرال فیض حمید د آی ایس آی کاونټر انټيليجنس ډایریکټر جنرال ولګو چرته چې د ملک دننه د سلامتۍ سره سره سیاسي معاملاتو ذمہ دار هم وو. جنرال فیض حمید د لیفټیننټ جنرال په حیث ترقۍ نه وروسته اپریل کال 2019 کې جی ایچ کیو کې ایجوډنټ جنرال تعینات کړی شو او 2 میاشتې وروسته ډي جی آی ایس آی ولګېدو. ډي جی آی ایس آی په حیث جنرال فیض حمید په ډیرو سيزونو کې د هغه وخت د حکومت معاونت کړي چې پکې د توانایي په شوبه کې آی پی پی سره شوي معاهدو کې مذاکرات، حکومتي اصلاحات، معیشت بحالي په شمول خارجه او قومي سلامتي امور هم شامل وو. بطور ډي جی آی ایس آی په خپل اخیری دور کې د آرمی چیف لخوا کور کمانډر پیښور تعیناتي د آرمی چیف او عمران خان ترمنځ پیدا شوی تنازعه کې د توجه مرکز جوړ شو. د عمران خان د خواهش باوجود د ډي جی آی ایس آی پاتې نشو او کور کمانډر پیښور جوړ کړی شو چرته چې دا کال نه کم وخت تیرولو وروسته کور کمانډر بهاولپور جوړ کړی شوی دی. دا ریپورت تر مخه مسلم لیگ نون د قیادت لپاره جنرال فیض آرمی چیف جوړول ډیر ګران ښکاري خو ناممکن هم نه ده. د آرمی چیف جوړېدو په امیدوارانو کې شامل د ټولو اخیری شپږم امیدوار کور کمانډر ګوجراوالا لیفټیننټ جنرال محمد امیر دی. چا تعلق چې د آرټلری ریجمنټ سره دی. دین وړاندې د په جی ایچ کیو کې ایجو ټینټ جنرالو په کال 2019 کې د میجر جنرال په حیث لاهور کې د 10 انفنټری ډیویژن کمان هم کړي. جنرال محمد امیر د چیف اف آرمی سټاف سیکریټریټ کې ډي جی سټاف ډیوټیز هم پاتې دي د کومې په وجه چې دتا د کمان ذمہ دارو او جی ایچ کیو خاطر خوا تجربه لري. دین وړاندې د کال 2011 نه تر 14 پورې د پخوانی صدر آصف علي زرداری ملټری سیکریټری پاتې دي. د خپل کیریئر په دوران کې د نن د فیصله سازانو ډیر نږدې پاتې دي. په دې وجه د آرمی چیف د جوړېدو ډیر زیات امکانات لري او کچره موجوده آرمی چیف ته ایکسټنشن ملاو شو نو بیا نور ټول پاتې دي.